السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن شاګردانو په دې هیله او امید یم چې د صحت کلمې پر تمنې نن ورځ دولسم سیم پر کیمیاوي بحث کو لومړی فایل دی لومړی برخه یې نو دې په خاطر موږ تاسو مجبور یو چې دا عضوي کیمیا ده عضوي کیمیا تعریف څه ضرور آشنا نو عضوي کیمیا ده تعریفوم. بسم الله الرحمن الرحیم. عضوي کیمیا یا ارګانیک کیمستري عضوي کیمیا یا ارګانیک کیمستري دا د کیمیا هغه څانګه ده چې کاربن او د هغه مرکبونه مطالعه کوي او یا داسې ویلی کېږي چې عضوي کیمیا دا هغه کیمیا ده چې هایدروکاربنونه او د هغه مشتقات تر بحث لاندې نرسي او د هغه مشتقات په عمومي ډول سره عضوي کیمیا دا په عام ډول سره که موږ تاسو وښیو د عضوي مرکبونو شمېر په ابتدا کې ډېر لږ و عضوي کیمیا ډېر پرمختګ نه و کړی ځکه تقریبا پر 1880 کال کې د عضوي مرکبونو شمېر په نړۍ کې دا 1200 ته رسېدلی و شمېر یې 1200 و خو د وخت په تېرېدو سره عضوي کیمیا د پرمختګ پړاوونه بالاخره د تکامل دورې ته رسېده یعنې بیا په 1998 کال کې د دغو مرکبونو یعنې د عضوي مرکبونو شمېر د 100 میلیونو څخه زیات شوی دی. یعنې عضوي کیمیا په کم وخت کې زیات پرمختګ کړی دی. نو دې په خاطر چې موږ تاسو د عضوي کیمیا پر بحث نه غږېږو د عضوي کیمیا عمده بحث چې دی هېڅ وخت لپاره د عضوي کیمیا پر بحث کې موږ د کاربن څخه نشو تېرېدلی د عضوي کیمیا بحث چې دی هغه کاربن او د هغه مرکبونه دي. نو د دې په خاطر موږ پر کاربن باندې هم یو څه رڼا اچوو کاربن سره هم ضرورونه بلدوو دا د عضوي کیمیا د بحث موضوع ده. نو کاربن مې غږېږم درته کاربن دا په عام ډول سره د سی په توري باندې ښیلی کېږي. د دورني جدول په 4 ای ګروپ کې قرار لري دا په 4 ای ګروپ کې دی او په دویم دوران کې دی دویم دوران کې شتون لري په جدول کې او د پی په بلاک کې دی بلاک یې پی دی. دغه عناصر غیر فلزات د جملې څخه دی غیر فلز دی او په عمومي ډول سره اتومي نمبر یې 6 دی اتومي نمبر یې 6 دی. الکتروني جوړښت یې په لاندې ډول لیکلی شو. الکتروني جوړښت یو د اصلي سویو له مخې دی او بل د فرعي سویو له مخې دی. د اصلي سویو له مخې که چېرته موږ ستاسو د دغه عناصرو الکتروني جوړښت لیکو نو کاربن چې دی الکتروني جوړښت ورته داسې لیکو چې د کار په مدار کې د الکترونو شمېر 2 دی او د ایل په مدار کې د الکترونو شمېر بیا 4 دی. خو د اصلي سویو له مخې عادي جوړښت د اصلي سویو له مخې بیا 2 ډوله جوړښتونه دي دوی لیکل کېږي. یو د اصلي سویو له مخې د دوی عادي جوړښت دی عادي جوړښت د کاربن لپاره عادي جوړښت داسې لیکو کاربن چې دی په عام ډول دوی ترتیب سره جوړښت داسې 1s2 2s2 2p 2 جوړښت لري. د که چېرته موږ تاسو وکړو د اوربیټالي جوړښت له مخې دغه عناصر په ایس اوربیټال په اخري مدار کې 2 الکترونه او د پی په اوربیټال کې بیا چې 3 اوربیټالونه لري د پی فرعي سویه په دې کې بیا 2 الکترونه دي. نو د دغه جوړښت له مخې د کاربن ولانس 2 دی او د مرکبونو شکل یې Cr2 دی Cr2
دا یې د مرکبونو شکل دی که کله د دوی جوړښت په دې ډول سره وي. خو البته که چېرته موږ تاسو دغه جوړښت ته نظر وکړو په دې جوړښت کې کاربن دوه الکترونونه شریکوي. د دوه الکترونونو په شریکولو سره د کاربن اوکتیت قاعده نه بشپړ کېږي. کله چې اوکتیت قاعده نه بشپړ کېږي نو په عام ډول سره د کاربن هېڅ یو داسې مرکب نشته چې په هغې کې د کاربن داسې یو جوړښت ولري CR2 شکل دی ولري. نو د دې په خاطر دغه کاربن چې دی دا تحریکېږي تاسو فعالیت ډېر شي تعاملات ترسره کړي. په تحریکولو کې داسې کېږي چې دوی څخه یو الکترون د 2s نه 2p ته انتقالېږي. یعنې تحریک شوی جوړښت یې داسې وي. دا وبخښئ فرعي سویلي مخې دي. د فرعي سویلي مخې تحریک شوی اصلي عادي جوړښت او تحریک شوی جوړښت. دا بیا داسې لیکل کېږي د کاربن دپاره تحریک شوی جوړښت 1s 2 2s 1 او 2p 3. یعنې په دې جوړښت کې که چېرته تاسو وکړئ البته موږ اخري مدار په نظر کې ونیسو نو دلته د s فرعي سویه کې یو الکترون پاتې کېږي او د p فرعي سویه کې بیا چې 3 اوربیټالونه لري په هر یو کې یو الکترون کېږي. او د دغه جوړښت مطابق د کاربن د مرکبونو عمومي شکل CR4 کېږي. کاربن په ټولو عضوي مرکبونو کې همدغه شکل لري. یعنې د دوی د مرکبونو شکل CR4 دی. یعنې کاربن په مرکبونو کې 4 ولانس لري. اوکتیت قاعده په دې سره بشپړېږي. نو اوکتیت قاعده د کاربن بشپړ کېږي. یعنې تحریک شوی جوړښت. مهم پکې دا ده چې موږ تاسو دواړه جوړښتونه زده کړو. عادي جوړښت کې کاربن په عادي حالت کې تعامل نه کوي. عادي جوړښت دا دی د مخې ولانس 2 دی. خو په دې شکل کې یعنې عمومي شکل د مرکبونو CR2 دی چې دا تر دې دمه پورې نشته. او بل تحریک شوی حالت دی کاربن باید تحریک شي تر څو تعاملات ترسره کړي. نو په هغې کې بیا دغه ډول جوړښت لري په 2s کې 1 او 2p کې 3 او د دې مخکې باید د مرکبونو عمومي شکل CR4 او کاربن په ټولو مرکبونو کې همدغه شکل لري. بل د کاربن د ایزوتوپ مسله ده. کاربن په عام ډول سره طبیعي کاربن چې د 2 ایزوتوپونه لري طبیعي کاربن یو ایزوتوپ چې ده هغه 6 او 12 دی او بل ایزوتوپ چې دی طبیعي کاربن. یو 6 او 12 او بل بیا 6 او 11 دی. د دوی د خپرېدو سلنه هم په طبیعت کې په ترتیب سره دا 8.9 سلنه ده او د دې د خپرېدو سلنه بیا 0.11 سلنه ده. او په عام ډول سره کاربن یو بل ایزوتوپ هم لري چې هغه په لوړو سیاراتو کې د سیاراتو په لوړو طبقو کې شتون لري چې هغه سره 6 او 14 دی. 6 او 14 دا په لوړو سیاراتو کې دې ډول سره لوستل شي. دوی داسې کوي کله چې نایتروجن 7 او 14 د نیوترون پر ذره باندې بمبار نیوترون ذره داسې یوه ذره ده چې په عام ډول سره د اتومونو په هسته کې شتون لري. خو کله چې هسته په دې باندې بمبار کېږي نو اتومي نمبر کې زیاتوالی نه ولري. یوازې یو اتومي وزن چې دی یو واحد اضافه کوي کتله اضافه کوي خو په اتومي نمبر باندې اغېزه نه لري. د دې په بمبار کولو سره د نایتروجن هسته تجزیه کېږي پر 2 هستو باندې. یو له هغه نه هایدروجن 1 او 1 دی او بل یې په عمومي ډول سره کاربن دی چې هغه 6 او 14 دی. 6 او 14 نو په دې ډول سره لوستل شي. خو د کاربن 6 او 14 نیم عمر چې دی هغه 5588 کاله دی او د کاربن 6 او 14 څخه د بیتا ذرې په وتلو سره بیرته پر نایتروجن باندې بدلېږي په دې ډول سره. 6 او 14 کاربن چې دی کله چې له دې څخه په عمومي ډول سره نایتروجن 7 او 14 په هغه وخت کې جوړېږي کله چې له دې څخه د بیتا ذره ووځي.
ای او دا داسې وضع ده په عمومي ډول سره که چېرته مونږ تاسو ښیو وبخئ 7 او 14 چې دا په عمومي ډول سره کتله یو واحد ده او دا صفر اتومي نمبر یو او کتله صفر دی اوس که چېرته موږ تاسو هغه ته وګرځو په همدا ډول سره عضوي مرکبونو کې د کاربون 6 او 14 6 او 12 ترمنځ ټاکلې نسبت هم شتون لري کاربون 6 14 او د کاربون 6 12 ایزوټوپونو ترمنځ ثابت نسبت لاس توان دیوان په 12 دی او دا په عمومي ډول سره هغه وخت کې دغه نسبت ګډوډ کېدلی شي کله چې ژوندي موجودات حیوانات او نباتات د طبیعت سره اړیکه پرې کړي د کاربون د همدغه ثابت نسبت څخه په استفادې د لرغونو اثارو د عمر د هغه دپاره هم وړاندوینه کېدلی شي یو ژوندی موجود ډېر زره کله پخوا په یو سیمه کې ژوند کړی وي یا په هم ډول سره هغه که حیوانات وي او که نباتات وي د هغې لپاره هم وړاندوینه کېدلی شي او د دې سره په څنګ کې کاربون چې دی په عمومي ډول سره 3 الکتروفای هم لري الکتروفای هم 3 دي یو له هغه الکتروفای څخه کاربون چې دی سکاره دي سکاره سره دې چې دغه موضوع کاربون پورې تړلی ده خو دلته ذکر کولو ته البته اړتیا هم نشته خو بیا هم یادواري کوو یو چې دي هغه سکاره دي او بل چې دي هغه ګرافیت او درېیمه چې دي هغه الماس دي الماس دا یو الکتروفای دي په هم ډول سره د کاربون یو ځانګړې مشخصه دا د کاربون ځینې نور حیثیتونه هم شته لکه کاربون کړلی شي چې یوه ګونې اشتراکي اړیکه جوړه کړي هم د کاربون د اتومونو سره او هم له نورو اتومونو سره کاربون یوه ګونې اړیکه هم جوړولی شي د کاربون اتومونه 2 ګونې اړیکې هم جوړولی شي د کاربون اتومونه 3 ګونې اړیکې هم جوړولی شي خو کاربون حتی کې د کاربون 1.5 اړیکه هم په بنزین کې شتون لري 1.5 اړیکه هم جوړولی شي چې هغه البته په عضوي مرکبونو کې خاصتاً په اروماتیک مرکبونو کې ده لکه د هغې د جملې څخه بنزین کې یعنې دا اړیکه شتون لري دا هم یو موږ روغلو او یوه بله ځانګړې مشخصه یې دا ده چې کاربون کړلی شي چې هم کړییز مرکبونه جوړ کړي کړییز او هم څه ډول مرکبونه جوړ کړي او هم زنځیري مرکبونه جوړ کړي زنځیري او کړییز توره مرکبونه جوړولی شي یوه ګونې اړیکه لکه د بېلګې په ډول سره موږ یې په ایتان کې ښیو په ایتان کې ایتان چې فارمولي C2H5 دی که چېرته موږ تاسو د ایتان جوړښت ته وکسو ایتان جوړښت کې به دا ثابته شي چې د کاربون د اتومونو ترمنځ اړیکه یوه ګونې ده داسې جوړښت لري ایتان دا هر یو حق چې دی دا د 2 الکترونو د شریکولو په مفهوم سره دی او نجومپوهان په دې باور دي چې مایع ایتان د زحل سطحه جوړه کړې ده دا د زحل په سطحه کې شتون لري او کاربون کړلی شي چې 2 ګونې اشتراکي اړیکه هم جوړه کړي لکه خاصتاً په ایتلین کې یا په ایتین کې کاربون 2 ګونې اشتراکي اړیکه جوړوي په دې مرکب کې ایتلین کې یعنی مایکري فارمول C2H4 دی مشترک فارمول کې که چېرته موږ تاسو وکسو داسې یو جوړښت لري کاربون د اتومونو ترمنځ اړیکه پکې 2 ګونې ده او کاربون د هر یو هایدروجن سره هر وخت د پوره اړیکه یوه ګونې وي او 2 ګونې اشتراکي اړیکه او ایتلین ډوله هورمون ډوله ایتلین چې دی هورمون ډوله ایتلین دا خاصتاً په ډېرو میوو کې خاصتاً په رومي بانجانو کې دې څخه ازادېږي د رومي بانجانو څخه چې د نورو رومي بانجانو د پخېدلو سبب کېږي او په عمومي ډول سره سبزۍ په مصنوعي ډول سره د همدغې ګاز په واسطه پخول کېدای شي
او درې ګونې اشتراکي اړیکه که چېرته موږ تاسو وکړو درې ګونې اشتراکي اړیکه یې بیا په اسلین کې دو اسلین کې درې ګونې اړیکې دپاره اسلین مطالعه کړو که د دې جوړښت وکړو چې مالیکولي فارمول C2H O2 دی او مشترک جوړښت کې که چېرته وکړو نو اتمي د شیدوي ترمنځ اړیکه پکې درې ګونې ده یعنې نو په دې کې اړیکه درې ګونې ده او د اسلین څخه خاصا د اوکسي اسلین څراغونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي او د دې سره سره په ویلډینګ کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي ویلډینګ د غټو اوسپنو د غټو فلزاتو د پرې کولو دپاره او یا د هغې د لم کولو څخه د هغې د لم کولو دپاره ورڅخه استفاده کوي د دې تر څنګ دوی 1.5 اړیکې هم جوړوي لکه په بنزین کې او بل دا چې که چېرته موږ وښیو یوه ځانګړې مشخصه یوه بله ده هغه ځانګړې مشخصه دا ده چې دوی کړیز او زنځیري دواړه مرکبونه جوړولی شي مثال په ډول سره لکه دوی موږ دغه مرکب وکړو C4H لاس بیوتان دا سیم جوړیږي CH3 او CH2 او CH2 او CH3 بیوتان کړیز مرکب دی زنځیري مرکبونه هم جوړولی شي لکه سایکلوبیوتین موږ وکړو C4H اته داسې یو مرکب هم جوړولی شي CH2 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 خو ځانګړې یوه مشخصه د نورو اتومونو په خلاف پکې دغه ده چې په زنځیر کې د کاربن د اتومونو شمېر زیاتوالی یا په کړۍ کې د کاربن د اتومونو شمېر زیاتوالی دا د مرکب استحکام زیاتوي د استحکام انرژي نور هم څه کېږي دا نور هم زیاتېږي په نورو اتومونو کې دا مشخصه شتون نه لري دا یې ځانګړې مشخصه ده او د کاربن مختلف ډول اړیکو جوړول د عضوي مرکبونو د ډېروالي یو سبب هم دی لکه په عمومي ډول سره دا مرکب شاید داسې هم موږ ولیکلی شو بیوتان دی نارمل بیوتان د ایزو بیوتان په شکل سره هم ولیکلی شي دا یې د ډېروالي یو علت دی خو دې لپاره چې موږ د کاربن پر ولانس نه ولیږو په دې کې لاندې ولیکم کاربن ولانس ته یو ځانګړې موضوع ده ولانس دی دا د اتومونو د اتحاد قوې ته ویلی کېږي یا د هغو اړیکو شمېر چې یو اتوم یې په هغه کې جوړوي په کیمیاوي تعامل کې جوړوي دا د نوموړي اتوم د ولانس څخه عبارت دی اوس که چېرته د کاربن ولانس موږ تاسو ټاکو نو د دې لپاره د لیویس د سمبولونو څخه استفاده کوو لیویس د ټولو اتومونو دپاره مکعب شکل وړاندې کړو دا وایي چې ټول اتومونه څه ډول شکل لري مکعب شکل لري نو د کاربن دپاره یې هم مکعب شکل وړاندې کړ دا کاربن هم مکعب شکل لري داسې چې په عام ډول سره ده داسې ویل چې کویلنسي الکترونونه د اخري مدار الکترونونه دا د مکعب په راسونو کې شتون لري لکه دا کاربن په اخري مدار کې 4 الکترونونه ولري تاسو مخکې موضوع کې مو ولیدل دا خبره مو یادولې کړه دا 4 الکترونونه لري دا ویل تر هغه وخته پورې یو اتوم اړیکې جوړولی شي تر څو پورې چې په راسونو کې الکترونونه ځای نه وي نیولی اوس که چېرته تاسو وکړئ په 4 راسونو کې الکترونونه شته مکعب 3 رسونه لري خو په 4 کې الکترونونه نشته نو البته د کاربن ولانس به د دغه جوړښت له مخې د دغه سمبول له مخې 4 وي لکه د میتان په جوړښت کې زه درته ښایم میتان CH4 کې که چېرته موږ تاسو وکړو کاربن په اخري مدار کې 4 الکترونونه لري لیویس جوړښت دې ته هم ویلی کېږي چې په مرکبونو کې د اخري مدار الکترونونه موږ پر ټکو باندې وښیو دې ته د لیویس جوړښت یا نقطوي جوړښت ویلی کېږي دا فارموله کې که د میتان لپاره داسې وښیو چې د هایدروجن اتومونو الکترونونه چې دا په ایکس باندې وښیو د کاربن کویلنسي الکترونونه چې دا پر نقطو باندې وښیو نو دغه ځای نه هم ثابتېږي چې کاربن د اکسید قاعدې د بشپړوالي لپاره وایي 4 الکترونونه شریک دي نو کاربن په ټولو مرکبونو کې دا په عمومي ډول سره 4 ولانس لري 4 او د اړیکو شمېر به یې څه وي د اړیکو شمېر به یې په ټولو مرکبونو کې دا 4 وي او کاربن جوړوي هم څه ډول اړیکې کویلنسي اړیکې جوړوي هر وخت دپاره د کاربن اړیکې چې وي هغه څه وي کویلنسي یعنې اشتراکي اړیکې به وي نو په عام ډول سره موږ په څومره مرکبونو کې کسو ځینې جوړښتونه تاسو د لیویس د نورو اتومونو دپاره لکه فارمالدهایډ دپاره درته ښایم نور پر دې باندې بحثونه کوو د
د لیویس جوړښتونو موږ داسې ویلو چې دا داسې خیالي کېږي چې د اتومونو اخري الکترونونه چې د کویلنسي الکترونونه دا پر مکتوب باندې وښیي لکه د فارمالدهایډ د لیویس جوړښت چې کوم مرکزي اتوم پکې ټاکم چې دا کاربون دی ځکه ډېرې اړیکې جوړوي ولانس یې لوړ دی دا څلور الکترونونه لري په اخري مدار نه او که چېرته تاسو هایدروجن اکساید دوه هایدروجنونه دي هر یو هایدروجن په اخري مدار باندې بیا یو الکترون لري او اکسیجن چې دی دا په اخري مدار نه بیا شپږ الکترونونه لري شپږ نو دا د فارمالدهایډ د لیویس جوړښت دی نو د لیویس په جوړښت کې هم تاسو ثابته شوه چې کاربون بیا هم ولانس شو کاربون بیا هم ولانس څلور شو ځکه یوه اړیکه یې دا جوړه کړه بله اړیکه دا جوړوي بله اړیکه دا او بله دا یعنې څلور اړیکې بیا هم جوړې کړې کاربون ولانس لنډ که وایم څو دی په ټولو مرکبونو کې څلور که څلورو نو مرکب دی که کاربون څلور ولانس نه لرل نو هلته مرکب نشي ورتیاری نو په هم لوستله تر دې ورځې پورې زموږ د نن ورځې درس و تر راتلونکي درس پورې تاسو په خدای سپارم د الله په امان